ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا صبيانكم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 صدق الله العظيم وصدق النبي الرؤوف الرحيم. درود شريف واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و دغه مجلس حاضرین و مسلمانانو رو یو واره بیا په دغه اجتماع کې د دې روضه اقرا روضة الصبیان چې کله د ماشومانو دستاربندي او تقسیم انعامات تاسو لیدل نو الله بیا د حاضر مقرر گران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا قاری شمس الرحمن صاحب دغه ادارې خدمت کوي او ورسره ناظم صاحب محترم مولانا مفتی عزیز الله عزیز صاحب معاون د دې ادارې جناب قاری یاسر صاحب دا لګیا دی او د دې ادارې خدمت کوي او د دې نور شاخونه هم شته دی یو برانچ اقرا روضة الصبیان عثمان ذو النورین برانچ دی بل عمر فاروق برانچ دی بل ابوبکر صدیق برانچ دی یو پکې بل هم جوړ کې علي مرتضی برانچ چې د خلفای راشدینو په نومونو هغه قصه برابر زموږ یو صحابي تیر شوی دی دی وخت کې ما ته نوم یاد نه دی یاد مې خو ذهن نه مې ووت کېدی چې رایاد شي هغه ته زموږ د محدثین ابو الرجال وایي
نو ابو الرجال معنا د سړو پلار، مانا که هر انسان د سړو پلار خو دا هغه تاریخ لیکي چې هغه له خدای پاک زامن ورکړي لس واړه بلوغ ته رسېدلي و بالغان، او د دې لسو واړو نومونه یې د عشره و مبشره په نومونو ترتیب وار لیکلي ایښودی. لومبي مشر زوی نوم یې ابوبکر و، بیا مثلا عمر، بیا عثمان، عشره مبشره چې څومره نومونه و نو حقه یې د لسو واړو له ایښودي و بالترتیب. نو دا یو ډېره ښکلې خبره ده، د دې نوم خپل برکت یې ګورئ د نوم. او علما زمونږ لیکي د احادیثو عالمانو حافظ ابن حجر لیکلی د اسامیو په باب کې چې د نوم یوه سرمي په دې مسما کې، د دې وجې نه به چې حضور پاک له څوک راغلل او نوم به یې خراب و نو ولې به یې فورا بدلاو، وی دا نوم دې بدل کړه. یو صحابي دی د هغه نوم حزن و حزن، حزن غم ته وایي او حزن سخت ته وایي. د سعید ابن مسیب رضی الله عنه چې دا یو تابعي تېر شوي د هغه نیکو سعید ابن مسیب ابن حزن، نو چې حضور پاک له راغی دا مسیب هم صحابي دی او د ده پلار حزن هم صحابي، نو حضور پاک ورته وی دا نوم دې بدل که انته سهل ته خو نرم خوی، او نوم د حزن په فتحتینو سخت ته وایي. هغه وی یاره د الله رسوله که خراب نی نو پلار چې راله کوم نوم یې ښودی دی نو هغه بدلو. وی نه خراب خو نه دی خو لفظ کې سختی ده. نو دا سعید وی دا ډېر لوی تابعي تېر شوی ډېر لوی د حضرت ابو هریره زوم. هغه وی ارمان که زما د پلار دا نیکه دا نوم بدل کړی وی، وی لا زالت الحزونة فینا، وی مقه زمونږ ټول خاندان کې سختی پرته ده. نو د نوم یو اثر وي، نو دا شکر دی. درې برانچه د دې خبرې دلیل دی چې دې ادارې ترقي کړې ده، انشاءالله نوره به وکړي. او ما ته چې دوی کوم ترتیب ښودلی دی نو 550 طالب علمان دلته سبق وایي، او د 2019 نه والا در 2025 پورې د دې نه 34 حافظان فارغ شو. ماشاءالله ډېر لوی تعداد دی. 4 سینو ته د دې ادارې نه الله د قرآن رڼا رسولی دی، او 483 ماشومان په ناظره قرآن زده کړي. لویه خبره ده. زمونږ خلک عموما د ناظرې ته داسې ډېر نظر نه کوي. زما یو شاګرد راغلی وی او ما سره به د بخاري ترمذي عبارت پې ډېر قابل، نو ما دې تپوس وکړه هلکه څنګه چل دی درس دې شته؟ وی یاره جي درس خو مې نشته. ما وی ولې درس نشته؟ یاره بس وی خوند یې ونه کړه چې ته چا د درس موقع محتمم را نه کړه. ما امامتي او امامتي مې په کلي کې ښکلې غټه امامتي ده، نو بس ما له غوسه راغله. د شاګردانو ته کله د تربیت دپاره ما له غوسه راغله. ما وی چې دومره غټ جومات دی نو ته ماشومان نشته چې هغوی ته ناظره شروع کړي. داسې د خپلو مقتدیانو ته ماښام ماسخوتن د حضور پاک د یو حدیث درس شروع کړي یا د قرآن ترجمه شروع کړي. نه نه وی ما سره خو بلا واړه دي، هغوی ته خو زه ناظره ښیم، او د حدیثو درس خو نه خو د قرآن شریف ترجمه هم کوم ماسخوتن. نو مې د خدای ساده ته څنګه وایي چې څه نه کوم؟ ستا نه لوی مدرس بل کم دی چې ته ماشومانو ته په ناظره قرآن ونه ښیې ډیب زبر او با زبر با، نو د ده نه نه ملا جوړېږي نه ته مفتي جوړېږي، نه دې مونږ له مدرسې ته راځي او نه د ده نه شیخ الحدیث جوړېږي. بنیاد خو ته جوړی. دا لومبی ناظره دا د ماشوم بنیاد دی. بنیاد قرآن شریف کې رب العالمین ته رب العالمین حضور پاک ته فرمایي سورة قیامه کې دی غالبا لا تحرک به لسانک لتعجل به. چې کله به وحی نازله شوه او جبریل علیه السلام به سیم قرآن لسته نو حضور پاک به هغسې ورته لوستل کول. دې ته موږ ناظره وایو.
خو هغه عرب و مونږ عجم یو هغې دپاره الف زبر او با زبر با ضرورت نو او زمونږ دپاره د الف زبر ما او با زبر ما ضرورت دی هغوی ته د قیدې جت نو مونږ ته د قیدې ضرورت دی دا طریقه بدل شکل بدل نو ناظره څه ته وایي چې ماشوم د خولې نه د قرآن شریف الفاظ لا تحرک به لسانک لتعجل به تلوار مکوه ان علینا جمعه وقرآن امام بخاری وایي چې مونږ به ستا په سینه کې ای جمعه لکه صدرو یا صدرکه ستا په سینه کې به درته الله جمع کوي دا زموږ ذمه داري ده ګوره حفظ ثابت شو وقرآن او ستا په ژبه امت ته لوستل دم زما ډیوټي ده الله وایي ناظره ثابته شو ثم ان علینا بیانا امام بخاری وی د مجاهد ابن جبر په حواله ان نبینه للناس بیا به د دې قرآن تشریح تبیین وضاحت قوم ته کې قرآن شریف کې الله وی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم نو درې ډیوټې یو دا چې ستا سینه کې قرآن جمع کول الله وی زما ذمه داري ده حافظ به دې زه جوړم ستا په ژبه امت ته لوستل زما ذمه داري ده دا ناظره شوه تلاوت پکې هغه خو عربو په معنا ورسره پوهېدل لیکن دوباره وایي چې د بعضې څیزونو د قرآن شریف تشریح دا به زه تا ته پړه کې اچوم نو ته به یې کې توضیح لکه اقیم الصلات اوس اقیم الصلات خپله معنا خو دعا ده لیکن رسول الله مبارک تشریح کړی ده چې دلته دعا نه ده مراد دلته ارکان مخصوصه طالبان په پوهېږي دا رکعتونه او قیده او اوله او اخره او سجده او رکوع دا مراد نو ناظره ښودل دا د الله د طرف نه په پیغمبر مبارک کې انعام الله قرآن شریف کې ذکر کوي او ناظره ښودل د پیغمبر میشن دی الله ورته وایي او قرآن په سینه کې یادول د پیغمبر میشن دی الله ورته وایي او بیا د قرآن معنا قوم ته ښودل دم د پیغمبر میشن دی درې څیزونه درې دا ټیک ده چې په ناظره کې ثواب دی بنیاد دی او حفظ کې هم ثواب خو مقصد دا دریم دی ګورې د قرآن په معنا ځان پوهول ولې عمل هله کېږي چې سړی په معنا پوه شي چې په معنا پوه نه شي نو عمل نه کېږي افلا یتدبر القرآن قرآن شریف کې نه راځي د قرآن تدبر وکړه سوچ وکړه قرآن په معنا ځان پوه کړې نو زه د خپلو شاګردانو ته ډېر زیات په سختۍ دا وایم چې کوم ځای امام شوې او یا امامتي نه یو جومات کې درس قرآن نه مهربانو کې دوه کاره شروع کړې یو درس قرآن شروع کړې یو آیت ښایې دوه ښایې خو قرآن په معنا خلک پوه کړې د خلک د قرآن ټیک ده مونږ دا وایو نه ناظره کې هم ثواب حفظ کې هم ثواب خو مقصد د قرآن په معنا قوم پوهول دی د قوم د قرآن په معنا پوه کې نمبر 1 او نمبر 2 یو حدیث مبارک د حضور پاک د قوم ته وایي د عقیدې متعلق وي د اخلاقو متعلق وي د اعمالو متعلق وي د جنت د دوزخ متعلق چې کوم اخلاقیاتو سره تعلق لري دا یو حدیث آسان غوندې حدیث د دې انتخاب وکړي او دا د قوم ته پوه کړي چې قوم ته د الله قرآن او دین ورسي زه دا ډېر زیات په دې خبره دې رونو ته محترم جناب مولانا مفتی قاری شمس الرحمن صاحب ته د هغه دوستانو ته خراج تحسین پیش کوم چې الحمدلله دوی په دې لږه موده کې 483 ناظره خوانان جوړ کړل او 3600 کسانو ته د قرآن شریف ترجمه زده کړل ګوره درې واړه ډیوټۍ روانې دي ورسره هم حفظ د قرآن 34 حافظان 483 ناظرہ خوانان اور 36 بچوں کو قرآن حکیم کا تفسیر اور ترجمہ پڑھایا اور سکھایا اس پر میں تمام اساتذہ اس ادارے کے اساتذہ جو ہیں اور اس کا پرنسپل ناظم صاحب جتنی بھی ہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ اس ادارے کو مزید ترقی سے نوازے اور مزید برکت عطا فرمائے زمانوں زمون پدے وطن کے دو قسمہ ادارے لگیا دکار کے یو خالص دینی اداری دی مذہبی یا صرف اگا علوم خی چی اگی باندے بندہ عربیز دکی دیتا علوم آلیہ وی زمون طالبان پاگی عربیز دکی
عربي څه زده کوي چې په هغې قرآن او سنت زده کړي ځکه په عربۍ ژبه کې دي او هغې کې بیا د قرآن او سنت نه ښکلې شوي مسایل چې فقه ورته وایي او د قرآن او سنت نه د وښکلو قاعدې او طریقې چې اصول فقه ورته وایي دا ورته ښیي اصول تفسیر ورته ښیي تفسیر به څنګه کوي اصول حدیث ورته وایي چې د حدیثو خپل کم درجات دي څنګه به پېژنې دې مدرسو ته دارالعلومونه وایي په دې زمانه کې اسلامي جامعې ورته ویلې کېږي اسلامي مدرسې ورته ویلې کېږي بل طرف ته زمونږ په دې وطن کې یو بل قسم ادارې دي چې هغې ته د عصري علومو ادارې وایي هغې ته سکول وایي هغې ته بیا پرایمري سکول شو بیا میډل سکول شو بیا انټر کالج شو بیا ډیګري کالج شو او بیا د هغې نه پس بیا چې کوم کې ماجسټر یعنې ایم اے کېږي او بیا یونیورسټي شي پکې ایم فل پکې کوي پی ایچ ډي پکې کوي څوک میډیکل کالج وي ډاکټري زده کوي انجینرینګ کالج وي انجینري ساینس کالج کمپیوټر ساینس لکه دې ادارو کې بیا د ماشوم ته د انسان د دنیا د زندګۍ د چلولو تعلیم ورکوي معاشي ماهري کې چې ته به معاشیات دنیا کې تعلق معاشیاتو سره دی بغیر د معاشیاتو نه دنیا نه چلېږي زری مهارت والا ورکې دی نن دنیا په زراعت کې روانه ده او په ترقۍ روانه ده نن زموږ پاکستان کې زراعت دومره په تیزۍ نه دی لکه په بر دنیا کې زه خو تللی ما خو مسلمانانو ملکونه هم لیدلي دي او ما غیر مسلم ملکونه هم لیدلي دي نن ستا پاکستان هایبریډ تخمونه نشي پیدا کولی او نن ټوله دنیا هایبریډ تخمونو کې لګیا ده خدای دې پکې خیر واچوي چې دغه دنیا کې دا کوم هایبریډ هغه فیډز او تخم پیدا کوي دی در باندې بند کړل سبا کې دی باندې هم لږ سوچ پکار ځکه چې کوم ساده غنم و ساده جوار او ساده سبزیانې وي د هغې تخمونه کالعدم ختم دي نن سبا انا پید شو هغه هغومره فایده نه ورکوي د هغې هغومره هغه څه ورته څه وایي پروډکشن ورته وایي که څه هغومره پیداوار د هغې نشته نو دوی په هغې کې لګیا دي او هایبریډ تخمونه نوې راوباسي پاکستان سره نقل مقل کوي خو د یو کال دپاره صرف یو کال ولا تخم په دویم کال هغه بیا مدن نه کوي اصل بنیاد د بار ملک نه دی که دی در باندې بند کړل څه به کوي ګوره ضرورت ته دې خبرې دی چې یو ماشوم دی زري ماهر شي معاشي ماهر دی شي یو ماشوم دی ساینسدان شي ولې دی به اټم بم جوړ کړي دی به میزایل جوړ کړي الحمدلله زموږ پاکستان د ساینس په بنیاد خود کفیل دی به دنیا سره هغه وی دنیا کې څنګ چلے دنیا سره به دیو چلیږي چې دی ساینس زده کړي دی به انجینیر جوړ شي دی به میډیکل کې ډاکټر جوړ شي زه خو د دې ټولو قایل یم مولا خو د دې انکار نه کوي مونږ خو وایو چې دې دپاره تکړه شی جوړ کړي قرآن نه وایي اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل نو قوت څه شی رسول الله مبارک پخپله فرمایي الا ان القوه قوت الرمي ده ویشتل هغه زمانه کې غشي دې زمانه کې میزایل دی دې زمانه کې ټینک دی دې زمانه کې توپه ده دې زمانه کې ټمبم دی دې زمانه کې جهاد نه ویشتل بکې هدې خو پیغمبر ترغیب ورکړی دی او قبل فرض زمارونو نن په پاکستان کې دغه ساینسي ماهرین نو او داسې دونه نوې جوړ کړی نو لږه موده مخکې کمه میاشت وه چې انډیا په پاکستان حمله وکړه او پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دے دیا اب بھی انڈیا سرنگون ہے د دنیا ټرمپ ورته پیغورونه ورکوي خیر ټرمپ خو یې په ښه نیت نه ورکوي هغه یې جنګوي چې دکې غیرت واچوم او بیا چې ته حملې ته جوړ شي لیکن د پاکستان یو نوم وشو الحمدلله دا ولې ځکه چې پاکستان بچي ساینس ویلی دی کمپیوټر یې ویلی نن بغیر د کمپیوټر نه جس چلولی شي او نه په هغې باندې ایټمي هتیار چلولی شي دنیا په دې روانه ده تمارو نو دې څیزونو ته ضرورت دی که یو ډاکټر زما علاج ونه کي نو زه به مونځ څنګه کوم روژه به څنګه نیسم که یو انجینیر ما له سړک جوړ نه کي نو دا د ما 11 بجې جنازه وکړه دته مې شابه ګاډۍ ځغلوه چې ځان د سو پروګرام ده نو که دا ګاډۍ نه وي جوړ کړی روډ او پل نه وي او موټر وین او زه په سر راتلم
دا ضرور دی. لیکن زما روح یو سیز ته به لږه توجه ساته، دا چې کم از کم یو انسان زری ماهر وي، یو انسان د ساینس ماهر وي، یو انسان ډاکټر وي،